ما نه مخکې ډاکټر صاحب خبره وکړه چې تقریبا کال د ډاکټر صاحب وشو په 15 اگست تیر کال ډاکټر صاحب شمولیت کړو او د هغې نه پس ته مونږ د مومند ضلعې دورې شروع کړي دي او په هغې کې دا نن زما خیال زمونږ 8مه دوره ده په دې یو کال کې او په هغې کې نن دا د پنډیالۍ تحصیل دا 3مه دوره ده ځکه چې لومبنی ځل مونږ چې کله هغه سانحه شوې وه نو په هغې کې پنډیالۍ تحصیل ته راغلي وو او کور کور ته په هغې کم په محکمه نظام هم رسولو بیا د هغې نه پس ته په دانش کول ته راغلي وو هلته کې پروګرام شوی او نن دلته کې تاسو سره موجود یو انشاءالله بار بار به راځو او د دې بار بار راتلو زمونږ مقصد هم دا دی چې تاسو ته دا احساس درکو چې مونږ ته چې ستاسو کم پسماندګي ده ستاسو چې کم مشکلات دي ستاسو چې دلته کې کم سختۍ دي د هغې مونږ ته احساس دی او مونږ دا تاسو ته یقینداني درکول غواړو چې مونږ به دې لپاره کوشش کوو چې دلته کې ترقي راولو ستاسو مسایل به حل کړو کله چې د ادغام خبرې شروع شوې نو په هغه وخت سره قومي وطن پارټۍ او زمونږ مشر په هغې کې یو اهم کردار ځکه ادا کړو چې هغه دا غوښتل چې یاره زمونږ د فاټا کم وروڼه زمونږ چې د فاټا کم پښتانه دي چې هغوی ته خپل حق میلاو شي هلته کې هم ترقي وشي هلته کې هم چې دی هغوی ته عیني ټول حقوق میلاو شي خو د بدقسمتۍ نه تقریبا دا دی 3.5 کاله د ادغام وشو کمې تبې چې وي او کم توقعات چې وو هغه شانتې پوره نه شو کمې وعدې چې حکومت کړې وې که هغه د 100 اربو روپو هر کال ورکولو د ترقۍ لپاره خبره وه که هغه دلته کې د نظام بهتر کولو خبره وه که هغه دلته کې د تعلیم سهولتونو ورکولو خبره وه که هغه د صحت سهولتونو ورکولو خبره وه که هغه د څښلو اوبو خبره وه که هغه نور کم سهولیات چې وو هغه ورکولو خبره وه نن مونږ ته هغه شانتې نه ښکاري چې حکومت په هغې خبرې باندې قایم وي څه خو بدقسمتۍ نه داسې حکومت راغلی دی چې د هغې په دې باندې پروا نشته چې په قوم باندې څه تېرېږي د هغې په دې باندې پروا نشته چې ګراني کم ځای ته ورسېده د هغې په دې باندې پروا نشته چې بېروزګاري کم ځای ته ورسېده د هغې په دې باندې پروا نشته چې غربت کم ځای ته ورسېدو د هغې په دې باندې پروا نشته چې خلک د څه نه تېرېږي د بجلۍ څومره ګنټې لوډ شیډینګ دی دا کم صورتحال دی د هغې ورته پروا نشته خو چې خبره شي په ټي وي به راشي و چېرې نوی پاکستان مې جوړ کړو او ټول خلک پکې وایي خوشحاله دي د هغه صرف مقصد چې دی هغه یو څو خلک خوشحالول دي د کام باندې ځکه یې پروا نشته چې هغه پوه دی چې هغه چا راوستلی دی او چا په زور باندې دلته کې ناست دی د عوامو په زور که دی ناست وي نو بیا به ده سره د عوامو فکر به د عوامو د مسایلو طرف ته به یې توجه ورکولې خو هغه هلته کې په بلې حربې باندې راغلی دی همدغه وجه ده چې د قام د مسایلو طرف ته توجه نه ورکوي نن ډاکټر صاحب د هغې طرف ته اشاره وکړه چې کله نن دا حکومت راغلی دی د بحرانونو نه علاوه موږ بل څه ونه لیدل کله د اوړو بحران راشي کله د چینو بحران راشي کله د تیلو بحران راشي کله د بجلۍ بحران راشي روزانه په بنیاد باندې دا یو سلسله روانه ده موږ اوسه پرې پوه نه شو چې 3 کاله د دې حکومت تیر شو اوس هم چې هغه راباسي وایي چې یاره زړو دا کړي وو زړو دا کړي وو بهی هغه زړو خو چې څه کړي وو زه د هغې خو هغوی ته دغه میلاو شو سله میلاو شوه
تا دا 3 کاله کې چې تا ته دا کرسۍ ملو شو تا دې قوم له څوک کړ د هغې دې قوم له جواب ورکړه هغه خو چې څه وو هغه خو حساب کتاب هغه به وروستو دغه کېږي تا خپل حساب کتاب مخکې دې قوم ته را مخامخ کړه آیا دا د مدینې ریاست سوچ دی ده چې زمونږ دې قبایلو کې دا کم حالات دي دلته کې چې کم پسماندګي ده دلته کې چې کم غربت دی پکار خو دا و چې دې طرف ته هغه توجه ورکړی وي چې مدینې ریاست د بنیادي خطر او بیا خصوصا دا یو اهم موړ و ډېرې مودې پس ته د دې اضلاع د دې مرج ډسټرکټس د قبایلو دا اضلاع چې دي د دوی یو حق تسلیم شو عیني حقوقو ته مینو شو یو ډېره لوی علاقه په صوبې کې ضم شوې وه پکار خو دا وه چې روزانه په بنیاد باندې وزیر اعظم هم د دې تپوس کولې او وزیر اعلی هم د دې تپوس کولې چېرې دا زمونږ نوي وروڼه دلته کې موږ سره په دې صوبې کې اوس شامل شوي دي دومره موده دوی قربانۍ ورکړي دي د دې ملک جوړولو لپاره دوی قربانۍ ورکړي دي د دې ملک په ابادۍ کې دوی قربانۍ ورکړي دي نو پکار ده چې دې طرف ته موږ توجه ورکړو او د دې مسایل حل کړو خو د بدقسمتۍ نه زمونږ وزیر اعلی صاحب هم چې دی هغه د اسلام آباد نه چې ورته کوم ډکټیشن میلو شي په هغې باندې چلي او د هغې نه خواته دې خواته د نظر نه لګي وزیران صاحبان خو همداسې دي او بیا د بدقسمتۍ نه په مومند ضلع کې په دې وخت سره منتخب شوي نمایندګان هم داسې دي چې که هغه MNA دي که هغه MPA دي که هغه سینیټر دي د هغوی نور طرف ته توجه ده خو د قوم مسایلو طرف ته توجه نشته موږ خو اوسه پورې دا ونه لیدل چې هغوی چېرته اواز اوچت کړي چې یاره زما ضلع کې دا نشته زما علاقې کې دا نشته زما علاقې کې سکول نشته زما علاقې کې د څښلو اوبه نشته زما علاقې کې د صحت سهولتونه نشته ډاکټر نشته ټیچر نشته چې دې لپاره یې اواز اوچت کړی وي نن همدغه وجه ده چې موږ سره دا پړه کې یو خطره ده یو خدشم ده چې هسې نه زمونږ د قبایلو وروڼو چې ډېرې قربانۍ ورکړي دي چې هغوی دا ووایي پړه کې چې یاره دې ادغام موږ ته څه فایده وشوه دا دومره لوی چې حکومت اعلانونه کول د هغې دې قوم ته څه فایده وشوه هسې نه چې دوی زړه کې دا شی راشي او که دا خبر راله نو د هغې به ګورې ډېر خطرناک نتایج وشي ډېرونو د پاکستان جوړولو کې ډېر لوی قرباني ورکړې بیا د هغې نه پس ته د افغانستان دا مسله چې کله نه شروع ده دوی ډېرې قربانۍ ورکړي دي بیا د هغې نه پس ته چې دا کم حالات دلته کې رالل دا کم اور چې دلته کې لګېدلو په هغې کې د دې مشرانو وینې تویې شوې زمونږ میندې خویندې رونډې کونډې شوې ځوانان هم شهیدان شو په کار خو دا وه چې اوس د دوی د مسایلو طرف ته توجه ورکړی شوې عزتمندو همدغې سوچ سره قومي وطن پارټۍ همدا سوچ ساتلی دی چې مونږ به ځو او مونږ به دې غریبانانو خپل وروڼو سره کینو دوی ته به دا احساس ورکوو چې که نور څوک هم تپوس کوي او که نه کوي مونږ به تاسو لپاره اواز اوچتو او که هغې کې د وینې قرباني ورکول هم ضرورت وي وینې قرباني به ورکوو خو تاسو ته وروسته کېږي نن زه ستاسو دې پروګرام په وساطت سره مرکزي حکومت نه او صوبایي حکومت نه دا مطالبه کوم چې ادغام په وخت کې چې کومې وعدې د قوم سره شوې وي هغه سر ته ورسوئ په هغې باندې عمل وکړئ کنې نو بیا به مونږ دې ته مجبورېږو چې مونږ روډونو ته راوځو او دې پېښور کې به کینو او هغې پورې به نه پاسو چې څو پورې چې دې قوم سره وعدې سرته نه رسېدلې عزتمندو دغې سره سره
چونکه د افغانستان حالات موږ سره تړلي دي مخکې هم چلته کې حالات خراب شو د هغې اثرات په موږ راغلي په هغې کې هم ډېرې قربانۍ ورکړې ډېره وینه هم تویه شوه پرون هم زمونږ دلته کې ناست زمونږ د پولیس وروڼه ناست دي یو مې شهدا د پولیس دغه و تقریبا په دې ټول دغه کې تقریبا 6,000 نه زیات پولیس افسران پولیس ځوانان زمونږ د انتظامیې خلک چې دي هغوی قربانۍ ورکړي دي مونږ د هغوی قربانیو ته سلام پیش کوو خو د حکومت ته دا وایو چې دا اوس کم حالات چې په افغانستان کې جوړېږي دې طرف ته توجه ورکړئ په دې کې پکار دي چې پاکستان یو داسې کردار ادا کړي چې هلته کې امن راشي د خبرو اترو په ذریعې امن راشي سیاسي حل د دې مسلې روباسل پکار دي کني نو د هغې اثرات بیا په مونږ باندې کېږي او دلته کې بیا دومره خونډېزي کېږي چې هغه به د هېڅ چا دغه نه اوس نه وبالي نو دغې طرف ته توجه ورکولو ضرورت دی بیا سره خصوصا زه د مومند ضلعې په حوالې سره خبره کوم که زه وګورم نو مومند قوم ډېر محنتي قوم دی نن که کراچۍ ته لاړ شئ نو د کراچۍ په آبادۍ کې هم د مومند قوم ډېر لوی لاس دی نن په اسلام آباد کې د هغې په آبادۍ کې هم د مومند قوم ډېر لوی لاس دی لاهور کې ګوجراوالا کې پېښور کې دوی ته چې لږ توجه ورکړی شي لږ سهولت ورکړی شي دوی ځان له روزګار پیدا کوي او سلسله خپل روانوي خو د دې ضرورت دی چې حکومت دې طرف ته توجه وکړي قومي وطن پارټۍ دا پروګرام جوړ کړی دی چې آینده که موږ ته موقع میلاو شوه که موږ ته حکومت میلاو شو انشاءالله د دې قبایلي اضلاع لپاره په یو جامع پلان به راولو او دلته کې به روزګار ذریعې چې دی هغه به موږ راولو او پوره دغه به کوو چې ستاسو ته دا احساس وشي چې او واقعي موږ هم د دې ملک اوسېدونکي یو موږ هم دې ملک لپاره قربانۍ ورکړي دغې سره وروڼو ما نه مخکې جاوید خان د ډیم په حوالې سره خبرو وکړو موږ لپاره کاغه عیسی خیل دي او کاغه بران خیل دي دواړه برابر دي دواړه زموږ غوڼه دي ډیم که یو علاقې کې جوړېږي پکار دی چې د هغې علاقې خلکو ته د هغې نه سهولت وشي د هغې نه زحمت ته نه جوړېږي د هغې نه مصیبت ته نه جوړېږي چې زمونږ خلکو ته د خپل د خورې صحیح قیمت میلاو نه شي نو هغوی به څنګه خوشحالېږي بیا په هغې کې ورته روزګار چې میلاو نه شي نو د هغې څه فایده شوه ډیم سره خو به ټول پاکستان ته فایده رسي چې بجلي به ته جوړېږي خو اول پکار دی چې اول فایده چې کم خورې باندې جوړېږي چې دا هغه ځای خلکو ته ورسي موږ به دا مطالبه کوو چې پکار دی چې د دې هغه معظم دي صحیح طریقې سره ورکړی شي او بیا سره دا مطالبه چې دې نه اول بجلي چې کله دغه کېږي جوړېدل شروع شي دا مکمل شي اول پکار دی چې مومند ته دې کې حصه میلاو شي چې دلته کې بجلي پوره شي هغې نه پس به بیا نور ملک ته هله به مونږ وایو چې یاره زمونږ خلکو ته څه د هغې فایده ورسېده دنیا کې نن سبا که تاسو وګورئ معیشت سره هر څه تړلي دي او معیشت چې دی هغه چلیږي په بجلی په ګیس او په تیلو باندې چې کوم ځای کې بجلي ګیس او تیل وي او ارزان وي هلته کې کارخانې هم لګي هلته کې روزګار هم خلکو ته میلاوي هغه ځای ترقي هم کوي
پښتانه هغه بدقسمته خلک دي چې درې واړه څیزونه موږ سره شته د خپل ضرورت نه زیاته او ارزانه بجلي پیدا کوو د خپل ضرورت نه زیات تیل هم پیدا کوو د خپل ضرورت نه زیات ګیس هم پیدا کوو خو فایده د پنجاب کارخانو ته رسي او موږ ته نه راسي موږ دا غواړو چې کومه خوره باندې کم شی را پیدا کېږي پکار چې اول هغوی ته پیدا کېږي د هغې نه پس ته بلکل نور ملک لم دی ورکړي خو اول د هغې خلکو حق جوړېږي او همدغه سوچ دی د قومي وطن پارټۍ ما نه مخکې دلته کې جاوید خان هم خبره وکړه او نورو ملګرو هم خبره وکړه ستاسو عزیزان موږ سره هلته کې آباد دي او د ډېرې مودې نه هلته کې دي د هغوی نه تاسو تپوس کولی م شي او تاسو به ورغلي او تاسو به کتلي م وي کلته کې روډ دی کلته کې بجلي ده کلته کې سکول دی کلته کې اسپتال دی کلته کې ګیس دی دا ټول ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو د لاس کارنامې دي څنګه چې هغه علاقه ما آباده کړې ده دا د سره لوز کوو چې دغه شانتې به ستاسو دا ضلع به م آباده وبو انشاءالله دلته به سره کې راغلی یو ځل بیا ډېر زیات مشکور یم چې په لنډ تنګ وخت کې 2-3 ورځې مخکې موږ یې را فیصله وکړه چې موږ له یې دا دعوت راکړو چې دلته راشو ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې ډېر شارټ نوټس باندې دومره ګڼ تعداد کې دلته کې رالی انشاءالله راځو به بار بار به راځو به همدې خړې خورې باندې به تاسو سره به کینو به او ستاسو د مسایلو د حل لپاره به هر وخت اواز اوچتو خو عزتمندو دا ټک چې دی دا د دوو لاسونو وځي مونږ به دله اواز به اوچتو مونږ به دله جدوجهد به کوو قرباني به م ورکوو خو دومره قرباني به راسره تاسو راکوئ چې تاسو به م راپاسئ او تاسو به زموږ ملاتړ جوړېږي نو هله به دا سلسله مخکې روانه تاسو زموږ ملاتړ جوړ شئ بیا تاسو ګورئ چې څنګه ستاسو مسایل حل کېږي